چې په دې سره مطلب دا چې یو سجیشن زبر پیدا وایم چې کلم داسې کانفرنس جوړوي نو داسې د کلی په داسې یو سایت یا جمعات یا اجرا یا هر څه چې جوړوي چې په لار کې چاته تکلیف نه وي ځکه چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چرې چاته په لار کې تکلیف نه ورکړی چې د چا لار بلاک شي د روډ بلاک شي ځکه چې په دې لارو باندې ډېر خلک ځي نو زما په خیال د دې چوکونو په ځای باندې چې کوم دی داسې غټو ځایونو کې پروګرام پکار دی چې لکه چاته تکلیف نه راسي چې په دې سره مطلب دا چې یو سجیشن زبر پیدا وایم چې کلم داسې کانفرنس جوړوي نو داسې د کلی په داسې یو سایت یا جمعات یا اجرا یا هر څه چې جوړ زمونږ په دې معاشره کې چې کوم دی نو لکه د علم ډېر کمی دی هم دې ختم نبوت چې کوم دا مجلسونه دي په دې په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ترو باندې داسې د خلکو ته یو تعلیم ورکړی شي چې هغې سره اشتعال نه جوړېږي ځکه چې موږ په پنجاب کې وکتېدل چې لکه ډېر خلک چې کوم دي نو هغوی د دین سره زموږ خلک ډېر زیاته مینه لري نو چې کله هغه یو ایکسټریم لیول ته لاړ شي یو داسې لیول ته هغوی بوځي نو هغې کې داسې کیسونه شوي دي چې هغه ذمه دار هم نه وي خو بس که اسم چا ووایي چې یاره ګنې لکه دغه ځای کې یو کس ګستاخي وکړه نو هغه خلک بیا دې ته نه ګوري هغه اشتعال دومره ورکړي که نه چې بیا هغې سره هغه جسټیفیکیشن یا هغه وضاحت چې کوم دی د هغې مکمل او نه شي نو زه زما لکه خپل ځاني دا راغلی چې زمونږ په پښتنو کې هم دین سره پښتون چې کوم دی نو په ذات خود لکه پښتون مسلمان پیدا شوی دی او دی چې کوم دی نو ده ته چا دغه نه دی کړی ده پسې څوک راغلی نه بلکې دی دین پسې په خپله تللی دی نو ځکه زمونږ دین سره چې کوم دی نو ډېره مینه نو موږ دا وو که نه چې هغه دغه تېنه جوړ نه شي کوم چې کوم هغه په پنجاب کې هغه کوم اشتعال او کوم هغه په لږه معمولي خبره جوړېږي نو زه وایم چې لکه زما دا مولوي صاحب ته تخواست دی چې لکه تاسو دلته کې د خلکو له داسې اویرنس داسې یو معلومات ورکوئ چې هغوی ډېر ایکسټریم لیول ته نه ځي بګای زه ستاسو په دغه کې ډېر زیات څه نشم ویلی ځکه چې مولوي صاحب ناست دي ټول ته تقریرونه کوي ډېره مننه یو ځل بیا وایم چې ختم نبوت زنده باد